बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरो په نامه د رب ذوالجلال چې کوم بخونکی او مهربان بادشاه دی. ګرانو قدرمنو، نن راغلی یم چې شاهروم باچا مرحوم مقبرې ته زه راغلی یم. تاسو به کتلی چې ګلونه هم ډېر دي او ګلونه سرې سرې سبزه هم ډېر ده او باغچه هم ده، خو نن د هغې باغچې هغه مالک د هغې باغچې هغه کوم کس کوم ګلونو خیال بیا ساتل نه هغه ممکن نشته. زه خبره کوم چې د شاهروم باچا مرحوم صاحب. ګرانو قدرمنو، نن به د هغو مقبرې ته راغلی یم. د هغو صاحبزادګان مونږ سره موجود دي، هغو سره به لږې خبرې اترې کېږي د هغو د مخکیني ژوند په حوالې سره لږې ډېرې. نو راځئ مونږ سره. ګرانو قدرمنو، مونږ سره شاهروم باچا مرحوم صاحب صاحبزاده موجود دی زهیر. مونږ دو سره به لږ خبرې اترې کوو د شاهروم باچا مرحوم په حوالې سره چې د هغو د ژوند په باره کې زموږ کتونکو ته لږ ووایي. نن خو هغه مونږ سره نشته، نو څنګه چې مونږ سره اوس موجود دی زهیر، دو سره لږ خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. جاني صاحب ستاسو ډېره مهرباني، تاسو ته مونږ باسلو مونږ ته راغی. تاسو لږ زموږ کتونکو ته د خپل والد محترم په دغه کې لږ رڼا واچوي چې هغو ژوندون کې تاسو ته څه نصیحت واض و نصیحت کړی، هغه زموږ کتونکو سره لږ شریک کړي چې څه تاسو ته داسې خبرې اترې یا داسې څه خبره ته چې هغه اوسه پورې ستاسو په زړه باندې هغه خبره نقش ده. زمونږ والد صاحب چې کوم و هغه به مونږ له کافي دغه کولو، اکثر زمونږ چې مطلب دا شر جنګ جګړه دا به نه خوښولو. اکثر به زمونږ چا سره جنګ وشو په محله کې په چرته مو شو، نو غلطي به د بل کس وه، غلطي به زمونږ نه وه، خو مونږ ته به یې ویل چې لاړ شئ تاسو د هغه نه معافي وغواړئ. لکه د غلطۍ نه باوجود چې ستاسو به نه وه غلطي ته بل ځای خو بیا به مې ویل چې مونږ ته ویل چې ورشئ تاسو نه معافي وغواړئ. زمونږ والد صاحب مونږ خو به ورسره خبرې هم نه شو کولی شوې، نه به دونه لکه خپل یو دغه و که نه، دونه مونږ به چې هغه به راغو مونږ به مطلب د هغه اصولو کېناستې نه شو ولا وبدرېدو. د ادب او د احترام یو داسې د ادب او احترام به یو ډېر دغه وه. نو داسې دغه و چې لکه هغه په لاس کې به یو پلاس شاپر و او هغه به ځینې مونږ وانه غشتو، نو هغې باندې هم ډېر لکه چې مونږ را روانو نو شاپر به مونږ لړو، زر به مونږ څه سامان هم شو هغه به ځینې مونږ وایستو، په بایک باندې به راغو، زر به مو بایک ونیولو دغه به کړو. لکه زمونږ حقوق دي که نه، لکه مونږ له داسې تربیت را کړو، داسې دغې را کړو. او نور بس روغه به کوله ډېره، دوه کسان به خپلو کې روغول. زیات کوشش به دا و چې لکه د ښځه خاوند چې لکه خپلو کې جنګ جګړو، نو هغوی به کوشش کولو چې هغوی به روغول، هر طریقه باندې چې هغوی به روغه کوله، خو هر څه دغه به پکې و. د دې زما د پلار د وفات کېدو نه یو ورځ مخکې داسې چلو شو چې زموږ مخامخ کور ورله، هلته کې د ښځه خاوند خپلو کې جنګ وشو، هغونته اختلافات راغو، خو زما پلار له 10 ورځې پس پته ولګېده. زموږ مور ورته ووایي که نه، زموږ والد صاحب له، نو والد صاحب مې لړو هغه ته، نو هغوی هغه کور والا چې وه هغه تلې وه خپل مطلب پلار کور کوي، نو والد صاحب مې هغه نه تپوس ونه کړو، لړو او داسې هغوی خبره یې روغه کړه او هغوی کور والو ته یې ویې چې ته زما خور یې، او دغه ته یې ویې چې ته زما ورور یې، چې تاسو له څه مسلې لکه خپلو کې به دوه کسان روغول، مطلب زما دا دی ټول. لکه شر جنګ جګړه چا به مو شه هلته به لاړو او حیضه سربراه خپل کردار به ادا کول. ما ته یو دا ووایه چې کله د چت دا سوری د والد محترم د چت دا سوری داسې کله د یو اولاد نه لرې شي، نو څه محسوسوئ تاسو او هغه زموږ نوي کول ته څه پیغام ورکوئ چې کله د پلار دا چت دا سوری سر نه لرې شي، نو بیا څه احساسات وي او څه تکلیفونه او مشکلات وي؟ لکه زموږ کتونکو تاسو ووایئ. پلار مور او پلار خو چې کوم دي خو یو غټ دغه دی که نه، مور او پلار نه خو غټه رشته نشته او بل دغه نشته. مور او پلار خو لکه اوس پلار صاحب چې والد صاحب چې کوم دی خو غټه سرمایي د انسان دپاره، او خو هغه څنګه یي که نه غټ دغه یي، نو هغه چې سر نه اوس زموږ مې داسې لګي چې لکه هغه بالکل یوازې و، بالکل دا لاس خپې لاسونه کټ شو داسې لګي که نه، لکه پلار او مور خو دغه یو غټ دغه یي که نه، نو دا د دې احترام لازمان دی. اخره کې زموږ کتونکو ته څه میسج د مور او پلار د ادب په حوالې سره چې تاسو ورکول غواړئ؟ د مور او پلار ادب چې کوم دی، د مور او پلار حقوق هغه
چې ځان ولا حلال کې کنه ځان اوم حقوق نه پوره کیږي د مور او پلار حقوق داسې دي صحیح شو د مور او پلار خیال ساتل لکه خپل دغه ټول لوم چې د مور او پلار زیات خیال ساتي زیات احترام کوي زیات کو چې راغی در یو خبره دغه وکي زیات وکي هغه زیات چې سم دلوي بس جی د مور او پلار د حقوق ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې د مور او پلار نه غټه هستی نشته نه په دنیا نه په آخرت کو چې دا دنیا خوشته کول غواړي د مور او پلار خدمت وکړي دنیا مخشته ده او کو آخرت هم په دې دنیا هم خشته شوی او په آخرت هم خشته شوی چې د مور او پلار پوره خدمت وکړو په هر لحاظ سره هر طریقې سره خاص کر چې والدین کله بوډاپې له ورسي د هغې ډېر خیال ساتي بوډاپې له چې ورسي بوډاپه داسې ده چې هغه سړی واپس لغونته کې الله تعالی لږ نظام دی که نه بچګانه دغه ته راشي بچګانه دغه ته الله تعالی خپله راولي صحیح شو هغه الله تعالی خپل نظام جوړ کړی چې راشه د ده اولاد دي د ده دغه دي چې دا مخکې ازمایش دی هر یو طریقې سره نو خاص کر هر په دغه کې په بوډاپه کې هر طریقې سره د والد محترم ډیر خیال ساتي ډیر دغه کوي چې بعد کې د پښتاوني زمونږ د الله شکر دی اوس لګه هغه پښتاور نه نشته چې څه خدمت منه کړي څه دغه منه کړي په زړم څه دغه داسې ارمان یا دغه نه پځ الحمدلله څه خدمتونه خدمول د الله لاک لاک شکر دی د الله لاک لاک شکر دی ښه خدمت ما کړی دی ښه دغه ما کړی دی او زمونږ پلارم لکه هر چا ورپسې وجړل هر چا ورپسې دغه کړ دا الله تعالی دلته خپل کورم جوړ کو دا یو الله تعالی یو باغیچه جوړه کا دا یو دغه جوړ کو مونږ له توفیق راکو مونږ له هغه دغه راکو کنه چې هر رنګ خدمت لکه موقع راکړه دا د الله لاک لاک شکر دی کنه لکه مونږ له توفیق راکو دغه راکو چې نه مونږ نن دا کار وکړو زما ډېر 100% مطمئن دی اوکې یو ازمایش وکړي د مور پلار لغونته خدمت وکړي صحیح شو او ازمایش ته پاره وکړي بیا بدله پته ولګي چې مور او پلار څنګه دي او څه هستی ده او څه دي او څه نه دي ډېره مننه ده جی شاهروم بادشاه صاحب مرحوم صاحبزاده موږ سره جی موجود ډېره مننه څنګه چې دوی ویل چې دا پلار داسې چې لاس خپې انسان نه تو چې کټ شي ګرانو قدرمنو زه به دغه وایم چې رب ذوالجلال ګوره د مور په چیترو کې جنت یخی د مور په چیترو کې جنت یخی یعنې دومره غټه هستي ده نو زه په تلو خپل قدرمنو ته به دا وایم او نوی کل ته خصوصا چې د مور پلار ډېر خیال ساتي خدای مکه کو دا سوری تاسو نه د سر نه لاړو نو بیا د لیوانو غونته ژوند به وي خو زه ټولو ته یم دې نه پیله چې د قبر دې لحد ته مور پلار ور دغه شي مر حق دی د مر حق دی بالکل به دی خو د هغې نه پیله تاسو ته هغه دومره خدمت وکړئ چې الله رب العزت تاسو یو داسې بام ته ورسئ چې هلته ستاسو په شمار په بادشاهیانو کې په ډېره بهانه خپل حوض جانشین ارمالي اجازت ورکړئ انشاءالله کو ژوند او زندګۍ بیا وانو انشاءالله تاسو سره ملاقات کیږي د لوی الله په امان